السلام علیکم محترمو. دا د ریحان پی ټی آی جنازه ده چې په دې شی مولانا عبدالرشید د په جنازې شي خبرې کړې دي. آیا ریحان جانزیب شي دا چا وزلای ده، ولې مړ کړی ده؟ دا تفصیلی ویډیو تاسو کتلی سئ. دا د ریحان صاحب جنازه ده او مولانا عبدالرشید جویایي پکښې موجوده ده. د تاسو زباني خپلې خبرې واورو. کلی کې مړی کوه، حکومت کوټې ته ننوځي. سار ماته چا یو دغه راولېږه ده تصویره، نو هغې کې د ریحان صاحب چې کوم ځای کې وجلی شوی دی هغه ځای دی، بل ځای کې نږدې ورته چیک پوسټ دی. نو زه پرې نه پوهېدم، ما وړوکی زوی دی دونه، ما ته وایي په دې پوهېږې؟ ما نه. وایي د دې مطلب دا دی چې دا یې ریحان صاحب وجلی دی او دا اوس چیک پوسټ دی. یعنی ماشوم پې پوهېږي، زه پې لا نه پوهېدلم. اوس ګیله او شکوه زمونږ دغه ده، دا الیکشن چې نو شروع شوی موږ اعلان وکړو، پریس کانفرنس هم وکړو چې اول موږ ته امن ضروري دی. الیکشن د وروستی امن راکئ، بیا به موږ الیکشن کوو. د امن ګرنټي راکئ، د امن فضا قایم کئ، د امن ماحول جوړ کئ. بیا ځینې خلکو به دا خبره کوله چې دا مولیان یریږي. دا مسله د مولیانو ده یا چېرته د الیکشن نه تښتېدل دي. نن ثابته شوله چې زمونږ خبره ټیک وه. دا خبره د مولا نه ده، دا خبره د قاري نه ده، دا خبره د نومې باجوړي ده. او دا وجدي زما وروڼو، زه تاسو نه تپوس کوم، زمونږ دپاره الیکشن ضروري دی که زمونږ دپاره د باجوړي د اینې تحفظ ضروري دی؟ زمونږ د اینې تحفظ ضروري دی، الیکشن نه دی ضروري، کرسۍ نه دی ضروري. ما الیکشن وګاټه خو زه تلی نشم، زه ترقیاتي کار نشم کولی. اولنۍ خبره دا ده چې موږ د امن خبره وکړو، او موږ که دا خبره په رښتیا وکړو نن په روایتي احتجاجونو باندې کار نه کېږي. ګنې موږ درنې ورکړي دي، د سکاوټ مخې ته هم ورکړې، 9 ورځې موږ هلته شپې تېرې کړې، خو څه ونه شو کاغذي لیکل وشي او خبره خلاصه شي. زما وروڼو، که خبره کوو نو یو بیا په اخلاص کوو، که خبره کوو نو حقیقت به وو. او چې حقیقت نشي ویلی او دروغ وو، روایتي خبرې کوو، مصنوعي خبرې کوو، دا مسله نه حل کېږي. راځئ چې حقایق وو چې دا امن د کوم ځای نه خراب دی، دا چا خراب کړی دی، او دا بټن د چا په لاس کې ده. د چا په لاس کې چې بټن د هغې له موږ خوله نه وروړو او هسې هوایي خبرې کوو. موږ ته پته ده چې دا امن دا بټن څوک داسې واړی بدامني راځي، او چې داسې واړی امن راځي. او د چا په لاس کې چې بټن د هغه هم ماته معلوم دي، تا ته هم معلوم دي. ولې معلوم نه دي؟ د ټول قوم ته معلوم نه دي. نو 20 کاله چې دا جنګ وشو په دې خاوره باندې، دوی وایي دا جنګ موږ د دې دپاره کوو چې دلته امن راولو. طالبانو ویل موږ جنګ د دې دپاره کوو چې شریعت راولو. موږ په هغه وخت کې طالبانو ته م ویل چې په ټوپک شریعت نه راځي، پر امن جدوجهد کوو ټوپک کېدی. او موږ دوی ته م ویله چې په اپریشنو امن نه راځي، اپریشن پرېږدوئ او راځئ په مذاکراتو خبره کوو. نم هغو ومنله او نم دوی ومنله. هغو هم ټوپک برچاوو، 20 کاله تېر شو، شریعت راغی. زموږ خو لا جوماتونه او مدرسې ورانې شولې، او 20 کاله د اپریشن یې وکړلې، امن راغی. نو زموږ خبره ثابته شوله چې په ټوپک باندې او په زور باندې او د طاقت